السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان او د پاکستان جنگ چې داسې د پرونه نښتی دی، نو چې افغانیان عوام د خپل حکومت سره ودرېدی شي، نو موږ پاکستاني د خپل پوځ سره بلکل شانه په شانه ولاړ یو او ودرېږو به. چې څنګه په افغانستان کې امن دی، چې دماکي نشته، څه نور عملیات نشته، او صرف په پاکستان کې د دماکو او د ډزو د دهشتګردو یو درز غوبل جوړ دی. نو چې ته په امن کې او زه دلته په بدامنه کړی یم، نو زه به څه کوم؟ په قلاره به کښېنم او بیا ستاسو وزیر اعظم چې کوم وزیر اعلی دی امیر خان متقي صاحب، چې هغه دا وخت په انډیا کې دی، او په دغه وخت کې چې کوم افغانستان بېګا د شپې داسې د 11 نواله تر دې حده پورې چې کومه دی هغو بیا فایرنګونه کوله، بیا پاکستاني فوج هغوی له ښه مضبوط او ټوس او مناتوړ جواب ورکړو چې د هغې څخه خولې بندې شوې. جنګ خو روان دی، کېږي، هغلته مري او دلته هم شهیدان کېږي، هلته هم شهیدان، دلته هم شهیدان، هلته مسلمان دلته مسلمان. هغه وایي موږ ګټه وکړه، موږ وایي موږ ګټه وکړه، او بس مسلمان لګیا دی، مسلمان پسې نښتی وجل کوي. خو د جنګ مې لا ګټه نه راتلل. که اوس د انډیا سره وی او د بل ملک سره وی او هغې نه هم ګټلی او خوند به یې کولی. بس افغانستان سره کوم وسایل دي؟ هېڅ وسایل ورسره نشته. پاکستان یو اټمي ملک دی ماشاءالله، او په ایشیا کې یو مضبوط او قوي ملک دی. بیا د افغانستان په شان د ملک سره جنګېدل، نو دا پاکستان د شان هم نه ښایي، او افغانستان له هم پکار دي چې څنګه ستا په علاقه کې امن دی او ستاسو ترهګر د انډیا پاتې کېږي او ستاسو اوسېږي او ته ورله پناه ورکړله او ته یې دلته ساتې او څارې، بیا په باډرو باندې رالېږې او دلته رالېږې، بیا به زموږ دلته پښتانه وژنې چې دلته اسلام راولو او پلانکې راولو. بس تا چې کوم اسلام راوستی دی، الله پاک دغلته قایم و دایم وساتي، او زموږ اسلام چې کوم دی دا زموږ الله پاک دلته قایم و دایم وساتي. ښایه د دې ځایګې عوام هغو ته ردي بدي وي، دغه ځایګې عوام موږ ته ردي بدي وي. روان دی زندګي ده، بس تېرېږي، یو څو ورځې ډرپ به قسم به شي. خو د دې نه چې بهر ملکونه که پیدا اخلي، که سل پې د انډیا د افغانستان تعلق خواږه کړي که نه، خو اخر هندو دی. هغه چېرته هم په دې خبره نه خوشحالېږي د پاکستان او د افغانستان دی په منځ کې امني. دا بلکل د هغو نه برداشت کېږي. هغو په دې وخت دومره خوشحاله دي چې چوي پلقا کې دغه هندوان ښځه کوسي، او مسلمانان لګیا دي د یو بل وینې تویوي. اوس نو کله به امریکې ډونالډ ټرمپ چې جنګ به شروع شو، چې هغې به زر د سیز فایر دپاره چې کومه دی هغې به اعلان وکړو. هغې ته اوس نو اعلان نه دی میلاو شوی، هغه اوس اعلان نه کوي، جنګېږي، یو بل مړه کوي زما د باندې څه. نو زه وایم چې دواړو هېوادونو له پکار دي، دواړو ملکونو له پکار دي چې یو شي او په دې خبره باندې ودرېږي او دا جنګ ختم کړي. که دلته هم نقصان هلته هم نقصان، مسلمان نقصان دی، بس نور څه من کې څه نشته. او د دې فایده چې کومه دی زموږ مخالفینو ته رسي. بس که امریکا دی زموږ څه نیکه خو نه دی، هغه د پاکستان مخالف ته، د افغانستان خو بلکل مخالف ته. که انډیا ده زموږ اوس د سپېدو فقیر ده، که افغانستان دی د هغې اوس هم نه لګي. نو مسله دا ده چې په دې وخت کې په موږ باندې دشمنان ډېر زیات خوشحالېږي او موږ لګیا یو د یو بل وینې تویوو. نو زما رایه ده چې الله دې وکړي د امن ناشي.